جماعت اسلامي د دې نه مخکې د دې قوم خدمت کړی، که سیلاب راغلی، که زلزله راغلی، که بل افت مصیبت راغلی، او انشاءالله خداداد خان به د شب قدر د عوامو دپاره یو بهترین خادمي. الحمدلله چې جماعت اسلامي د چانه پټه پارټي نه ده. په دې شب قدر کې په دې اوس شپږ میاشتې مخکې چې کوم سیلاب راغلی و، د پاکستان قرضه چې عمران خان صاحب راته په وخت کې 28,000 ارب روپۍ وه. بیا چې کله د پی ټی آی دور راللې، عمران خان صاحب په 4 کالو کې یا سکم 4 کاله کې 50,000 ارب روپو ته ورسوله. کاغه پیپل پارټي دا او کاغه نیشنل پارټي دا او کاغه جمعیت علماء اسلام دی. چې کله دا د پی ډي ایم ټوله رالیله نو په هغې کې تقریبا 78,000 ارب روپۍ په دې وخت کې په پاکستان باندې قرضه ده. نن زمونږ دا غونډه وشوله، په دې کې د راروان انتخاباتو دپاره موږ برپور تیاری وکړو. خداداد خان زمونږ د دې شب قدر کینډیډیټ دی او تاسو خبره وکړه چې را په دې وخت کې مختلف پارټۍ لګیا دي په دې دغه کې شته دی په دې 400 کې. نو زه به دا ووایم چې عوام د پاکستان عوام او د شب قدر عوام هغې 10 کاله په دې صوبه کې د پی ټي آی حکومت وکته او د هغې نه بعد بیا د 14 میاشتې چې کم تېرې شولې په دې کې د پی ډي ایم حکومت وکته او د پی ډي ایم په حکومت کې تقریبا 14 پارټۍ را یوځای شوې وې چې په هغې کې هم دا ټولې پارټۍ چې کوم په 400 کې قیادت موجود دی دا په هغې کې وې. مولانا فضل الرحمن صاحب قیادت کو د پی ډي ایم او بیا عوامي نیشنل پارټي د پی ډي ایم حصه وه او دغسې د آفتاب شیرپاو خان قومي وطن پارټي هغه د پی ډي ایم حصه وه او پی ډي ایم چې کومه کارکردګي وه چې د 1300 روپو تروړه هغه 2800 ته ورسېدله او دغسې اوړه، غوړي، چینی، دالونه او د مهنګایۍ یو طوفان په دې وطن کې مسلط که او چې کوم قرضونه په تیر 25-30 کلونو کې چا نه واخیستي هغې دي په دې 15-16 میاشتې کې واخیستل. د پاکستان قرضه چې عمران خان صاحب راته په وخت کې 28,000 ارب روپۍ وه. بیا چې کله د پی ټي آی دور راللې، عمران خان صاحب په 4 کالو کې یا سکم 4 کاله کې 50,000 ارب روپو ته ورسوله او د هغې نه بعد چې کله دا د پی ډي ایم ټوله رالیله نو په هغې کې تقریبا 78,000 ارب روپۍ په دې وخت کې په پاکستان باندې قرضه ده او د آی ایم ایف قرضه په هغې کې ورځ په ورځ باندې اضافه کیږي او په دې وخت کې تقریبا هر پاکستانی هغه 3 لاک روپۍ نه زیات مقروض دی او زمونږ چې کوم حالات دي چې د غریب سړي ژوند هغه د دې مهنګایۍ د لاسه او د دې بدامنۍ د لاسه او دا په ورځ باندې چې دا کوم په د پټرولو ریټونه او د بجلی ریټونه او د ګیس قیمتونه په دې کې دا اضافه روانه ده نو دا دغه پی ډي ایم تسلسل دی. دغه شهباز شریف او د هغې په قیادت کې چې دا څونه پارټۍ ورسره وې، کاغه پیپل پارټي ده او کاغه نیشنل پارټي ده او کاغه جمعیت علماء اسلام دی، دا ټول د دغې حصه وه او د دې ټولو مشترکه کوشش د وجې نه پاکستان نن دې ځای ته راورسېده چې موږ په دنیا کې د یو قرضداري ملک په شکل کې خلک پیژني. نو زه دا وایم چې د دې وخت کې د شب قدر عوام او د پاکستان عوام او زمونږ د 400 عوام باشعوره دي په دې باندې پوهیږي چې جماعت اسلامي دا یو مذهبي پارټي ده، یو سیاسي پارټي ده، یو جمهوري پارټي ده، په کرپشن او په دغه کې ملوث نه ده بلکې د هر قسمه کرپشن او دغه نه پاکه پارټي ده او سراج الحق صاحب په خپله یو غریب سړی دی، د غریبو ترجمان اصل کې په دې وخت کې جماعت اسلامي ده او هغه سراج الحق صاحب دی او دلته په دې شب قدر کې د غریبو ترجمان زمونږ خداداد خان دی. انشاءالله دې وخت کې د شب قدر عوام په دې خبره باندې پوهیږي چې دغه کم خلک په مختلفو شکلونو کې راغلي او په دې قوم او ملک باندې مسلط شوي د هغې کردار خلکو کتلی. انشاءالله را روان حل چې کوم دی نو هغه د دې وطن او زمونږ د دې شب قدر د مسایلو هغه جماعت اسلامي ده انشاءالله چې په دې وخت کې یقینا چې د ټولو نه زیاته بجلی صوبه خیبر پښتونخوا پیدا کوي. د ګیس ذخایر ټولو نه زیات زمونږ په دې صوبه کې دي او دغسې ماین او منرلز چې دلته څومره زمونږ په دې غرونو کې دي هر قسمه دغه سره دا مالامال دي دا صوبه په هر لحاظ سره.
نو ان شاء الله د جماعت اسلامي اختیار او اقتدار کراله نو زه د خیبر پښتونخوا عوامو ته دا پیغام ورکول غواړم چې جماعت اسلامي سره یو برپور پلانینګ دی انشاءالله په دې وطن کې به زرعي انقلاب هم راولو دا ماین او منرلز د دې د ټیک ټاک ایکسپلوریشن او صوبې ته به که خیر د دې فایدې راځي او دغسې د ګیس چې کومه رایلټي ده د مرکز سره او د بجلی په مد کې کوم رایلټي ده نو انشاءالله د هغې دپاره د دې نه مخکې د MMA په دور حکومت کې سراج الحق صاحب چې کله د خزانې وزیر نو هغې یو برپور مهم چلولی او ایجین قاضي یو فارمولا هغې طی کړې ده چې کم صوبه کې کم وسایل پیدا کیږي نو هغې باندې اولنی حق د هغې صوبې دی موږ په 1.5 روپۍ باندې یونټ بجلی پیدا کو د دې باندې ټولو نه اولنی حق زموږ د دې صوبې دی نو انشاءالله دا جنگ به موږ کوو که خیري د مرکز سره او د دې صوبې چې کوم حقوق دي دا به حاصلو که خیري د شب قدر عوامو ته وایم چې په دې وخت کې تاسو په دې څنګه د پی ټی آی یو دور تیر شو او بیا د پی ډي ایم دا خلک لګیا دي کوششونه کوي زه دا وایم چې خداداد خان ستاسو غوندې یو غریب ورکر دی خپل مهنت مزدوري کوي او د مهنت کش او د غریب سړي په مسایلو باندې پوهیږي په ځای د دې چې موږ د خانانو او د جاګیردارو او د دغه طبقې ترجمانی کوو او هغوی سره په ډلو کې ودرېږو هغه خلک چې هغوی په خپله غربت نه دی کتلی دا خلک په خپله د غریب د غربت نه تللی دي دوی د غریب په مسله باندې پوهیږي نو انشاءالله جماعت اسلامي د دې نه مخکې د دې قوم خدمت کړی که سیلاب راغلی که زلزله راغلی که بل افت مصیبت راغلی او انشاءالله خداداد خان به د شب قدر د عوامو دپاره یو بهترین خادمي بلکې هغه اوس هم یو عجز سړی دی یو خدا ترس سړی دی او انشاءالله زما د شب قدر عوامو ته دا اپیل دی چې په ده باندې اعتماد وکړئ انشاءالله تاسو به مایوسه نه یې تاسو به خفه نه یې ستاسو مسایل به انشاءالله دی اوچتئ او دی به حل کوي که خیري موږ دا شب قدر د دې خانیزم نه او دا زموږ د غریبو خلکو چې دا کم مونږ چې کم ذهني غلامان دي مونږ ساس کړیو نو زما د سپیشل د شب قدر میډیا ته زه دا یو پیغام رسوم چې تاسو د شب قدر عوامو حقیقت کې مرګرتیا وکړئ مرستې وکړئ او هغوی ته روغ او ناروغه ځای وښایئ الحمدلله چې جماعت اسلامي د چا نه پټه پارټي نه ده په دې شب قدر کې په دې اوس 6 میاشتې مخکې چې کوم سیلاب راغلی و نو په دې شب قدر تحصیل کې جی ما او زمونږ الخدمت او زمونږ ټول د جماعت ملګرو د دې مټې د پل نه ونیسه تر د سردریاب د پوله پورې الحمدلله چې مونږ 400 کمرې جوړې کړې دي د هغې نه علاوه تقریبا چې 10-12 کورونه په دې مټه کې په دې شب قدر کې په دې بیله کې مونږ الحمدلله چې کمپلیټ کورونه هم جوړ کړي دي په دې ټول شب قدر کې جی د دې نه علاوه جی که تاسو وګورئ نو الحمدلله چې جماعت اسلامي سره په هر ځای کې په هر یو شوبه کې کو هغه تاسو د ټولو نه مخکې صحت ته وګورئ نو الحمدلله چې جماعت اسلامي سره په ټول پاکستان کې په سوونو تعداد باندې زما سره خپل اسپتالونه دي زما سره خپل لیبارټرۍ دي زما سره خپل امبولانس دي په دویم نمبر کو تاسو ایجوکیشن تراشه نو الحمدلله چې زما سره په ټول پاکستان کې په زرګونو سکولونه دي چې هغې کې تاسو لکه اوس موږ یو بل یو سیسټم تاسو د میډیا والا ته علم دی چې په ټول پاکستان کې ما سره د یتیم او د یسیر د اغوش په نوم باندې یو سیسټم زما شروع دی الحمدلله چې نو لکه جماعت اسلامي څه پټه پناه پارټي نه ده او زه ته دا په ایمان باندې وایم چې د دې دا کم چې دا تیر شوي امپیګان دي الحمدلله ثم الحمدلله چې د هغه امپیوم را کار زه بغیر د امپیتوب نم کوم الحمدلله